سرسایه 100 روپۍ ده، یعنی فطرانه که یو ملګری د خپل سیټ نه ادا کوي یا د نابالغو بچو سیټ نه ورکوي نو څومره به ورکوي، او یا چې کوم دی یا سړي داسې زامن وي چې هغه لیونیان وي هغه هم چې کوم دی پلار به سرسایه ادا کوي. نو دې باره کې چې کوم دی اهم ویډیو ده چې دا تاسو خپل اورئ ملګرو سره شیر کړئ. چونکې رمضان مبارک شروع دی نو دې کې چې کوم دی ډېر ملګري پکې هم سرسایه ورکوي. نو ملګری دا تاسو کوي چې را مونږ په روزه کې سرسایه ورکولې شو کنه، نو بالکل چې یو سو روزي تیری شي نو کوي ملګری روزو کې ورکی بهتره راځه چې ته کوم سرسایه ورکې یو غریب لا هغه به ځان له بچو له جامع والی یا چې کوم دی روزه ماته به ځان لوالي نو د بل مسلمان به حق ماده شي او مسلمان سره به خېګړو مشي. صحیح شو جی. نو روزه کې چې کوم دی ورکول شي. دوی مثلا سره د قوور چې یو سړی سرسایه ورکې څومره اعتبار سره ورکې پاکستان. نو علماء کرام په کم دو سیره یا چې کوم دی اندازتن یا چې کوم دی په زیات کې دو سیره غالبا چې دو سیره وربشو یا چې کوم دی د غنمو حساب به وکړي داغه چې کوم دی سرسایه ده نو تقریبا د پاکستان چې کومي جوړیږي 300 روپۍ دي. نو دا به هر سړی خپل پیسې او د نابالغ بچو به د خپل سره ورکوي او خزه چې کوم پیسې لري خزه به د خپل سرسایه په خپل ورکوي. خاوند باندې نشته که یو سړی وځي د خزي سرسایه دا کوم نو بیا دې کې شرط دا دی چې د خزي نه به چې کوم دی اجازه غواړي. صحیح ده جی. نابالغه او لیونی او پلار به چې کوم دی دا درې ونه سرسایه به خپل ادا کوي، خو چې بهر ملکونو کې څومره ملګري دي هغه به د بهر ملکونو حساب سره سرسایه ادا کوي. اوس که دا سرسایه او ملګری ورکوي نو د چا لبه ورکوي او چا لبه نه ورکوي. 15 قسمه داسې کسان چې هغه سرسایه نشي ورکولی. اول په دې کې چې کوم دی اصول دي. اصول دي ته وایي چې پلار ل سرسایه نشي ورکولې، مور لم نشي ورکولې، نیا نکله نشي ورکولې. ته وایي شي اصول دي ته ته چانه پیدای فروع لهم چې کوم دي ته سرسایه او فطرانه نشي ورکولې. مطلب دا چې تاسو پیدا دي استاد زوی استاد لور استاد نسې د شو بس ورځه دیم نه بچ کوم دی هغه یو سړی مالدار ل چې کوم دی سرسایه او فطرانه نشي ورکولې. مالدار سړی به فطرانه او سرسایه نه ورکړي. څلورم خزه خاون لا او خاون خزه لا سرسایه او فطرانه نشي ورکولې. پنځم سید لا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خاندان کې راځي د دین اخوار چاله ورکول شي، رور خور لا ورکول شي او خوري رور لا ورکول شي. اگر که په یو کور کې اوسېږي خو هغه ته بداوي چې دغه پیسې او د کور په ضرورت کې نه لګي دا ستا حق دی. بهتر خدای غل سړی رور لا سرسایه ورکړي. صحیح دی. نو دا یو 15 قسم لري چې ډیر تاسو نشي ورکولې نو چې چاله ورکوي ان شاء الله ورکول شي. دویم دا یو سړی روجي نشي نیولې داغې نوم دغه فدیه 300 روپۍ هغه لم ورکول شي. خو دا هغه سړی لا ورکول شي هغه کس نه تاسو دا فدیه ورکوي چې هغه بیخي په ټول عمر کې روجي نشي نیولې. یو خدای سوي چې سړی اوس په رمضان کې روجي اونې سي که موسم یخ شو بیا بنسي بیا هغه سرسایه فطرانه چې کم دی نه ورکړي صرف سرسایه به ورکړي. صحیح دی. نو دا یو مسله وا د سرسایه متعلق چې تاسو سره ما شیر کړه کبه هم د چا سره مسلې ان شاء الله نو تاسو کولای شي. الله رب العزت دې زموږ استاد هر عمل اطیع الله او اطیع رسول باندې برابر کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.